أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قدمون كتن كدا پروگرام جهد مسلسل سرا بیر مدپس بل اپیزود سرا محمد اسرار او زما سرا زما قربا پروفیسر پرنسپل ریٹائرڈ رہائشہ سے چکم زما دے خودمن او دے ټول سیمې یو هرګلي شخصیت ته موږ حاضر یو کتن کو زمونږ چکم جهد مسلسل سلسله ونه هغه نیدرلینډ چې کوم تا سرجي په خپله باندې تللی دی د دې ځای نه د دن خبره شروع شوه نیدرلینډ ته رسېدلې وه تېر قسط هلته کې د بازار حسن په حالاتو باندې نن د هغه سلسلې یوه بل اپیزود چې کوم دی چې دا بازار حسن دغلته څنګه په وجود کې راغلی دی او چې شروعات څنګه شوي دي نو هغه خلکو ته هلته کې چې کوم په کم نظر کتی کېږي او چې څنګه دلته کې د فلمونو هیرویني او یا مطلب دا دی چې نور په معاشره کې کم خلک چې کوم دی نو هغه د بهادرۍ کارونه وکړي او هغې مطلب دا دی چې بیا یادېږي د نیدرلینډ سره سره به چې کوم دی نو دغه اپیزود ته ځو باس پکو چې د هغې دغه څه نو سرجي زه خو اول تا ته ستړي مه شوی یم ځکه چې ډېره موده پس چې کوم دی نو مونږ کېناستو او بیا به زما په خیال چې شروع وکړو تاسو نیدرلینډ ته ښه جي نو کتونکو ته هم چې دی نو ډېر سلامونه احترامات او روغ جوړ او خوشحاله اوسئ زما په خیال سره چې زمونږ داسې ډېر اهم څیزونه دي هغه پکې مونږ وي چې ذکر به کوو لکه مثلا یعنې پرنک یو جنۍ وه د هغې مونږ ویلي وو چې یاره د دې کردار داسې دی لکه څنګه چې زمونږ دلته ملاله یوسفزی دی او هغه هلته کې دا څونه ځوانان چې اوسي نو د هغې نه چې ما تپوسونه کول نو هغوی دا وي چې د ملاله پلار هم د دې ایني پرنک دا قصه او دا کتاب او دا ډایري کتلې ده او دا هوبهو د دې نه نقل کړی شوی دی خلک ملاله چې کوم کردار جوړ شوی ملاله کردار چې جوړ شوی دی نو هغه وایي چې یار دا د یوسفزي چې کوم دی نو ضیاءالدین د دې ضیاءالدین یوسفزي د دې یعنې فرینک د ټوټل کهاني لیکلې بلکې په دې باندې اسرار خان بلا ډېر ښه زیات فلمونه هم جوړ شوي دي په دې باندې چې ډېرې ډرامې هم جوړې شوي دي او په نوي نوي ورژن سره هغه جوړېږي دا خو یو یهودانه وه یهودي وه او په جرمني کې اوسېده نو په جرمني کې د دې عمر ووایه چې د 13 سال په عمر کې خو دې ته یو ډایري چې هغه داسې سپین او سور کلر کې ورته یو ډایري په 13 دغه باندې د دې په سالګره باندې میلاو شوی وه او د 13 سال په عمر کې دې هغه ډایري لیکل شروع کړي وه او هغه دې د ځان په باره کې د خپلو ملګرو په باره کې د استادانو د سکول د واقعاتو په باره کې په دې کې لیکل کوله خو هلته کې چې کوم دی نو چې کله جنګ عظیم دا قصه شروع شوه او هټلر چې دی نو زور ونیو په جرمني باندې چې کوم دی نو دا رودولف هټلر یو مکمل قبضه او داسې هغوی هغه ډېر قبضه خو بې د مخکې نو زور د هغې راغی نو دې خلکو چې هغو د یهودیانو خلاف چې دی نو خپل اعمال جاري کړه او هغوی تنګول شروع کړه نو د دې د خاندان چې و نو دا دوی هجرت وکړو د جرمني نه دوی نیدرلینډ ته راغله د یرې نه راغله د مرګ د یرې نه راغله نو هلته کې بیا پکې داسې وشوه چې په نیدرلینډ باندې چې دی نو په جنګ عظیم کې جرمني چې دی نو ډېر په زبردسته طریقه باندې قبضه وکړه او د دوی مطلب دا چې د باران نه تښتېده مګر او دا روټرډم ښار چې کوم دی نو دی مکمل تباه کړی دا بندرګاه ده ساحلي ښار دی خو دی مکمل تباه کړو دا نیدرلینډ هم په قبضه کې راغی نو هلته کې هغه کم لیبر دغه چې کوم کیمپونه نو هغه جوړ شوي وو نو د دې د مشره خور چې کومه وه نو هغې ته یو لیټر راغی د هغې د طرف نه د حکومت د طرف نه چې یاره تاسو چې کوم دی نو دلته کې ریپورټ وکړئ نو هغې ته پته ولګېده چې ریپورټ نه دی خو که مونږ ورغلو چې مونږ ټول نیسي نو دوی روپوش شو په نیدرلینډ کې روپوش شو نو یو داسې ځای کې چې کوم دی نو یو ګایز یا یو ګینز وته یا ګایز هلک او د دې سره یو شپږ اته نور هم یهودیانو هغه هم دوی جانکاو یو داسې عمارت و چې په هغې کې یو داسې تیخانه وه چې د هغې لاره یو د کتابونو الماری وه نو هغه به چې جدا شوه نو هغې ته به دوی ورکوز شو چې هغه به ته راووته نه مې چې واپس کړه نو هلته به تشه کمره وه نو په هغې کې دوی باقاعده چې نو ډیټین او ډېر وخته پورې وو او بیا په هغې کې چې کوم دی یو د نیدرلینډ یو کس چې کوم دی نو هغه جرمنیانو ته یا چې دی ووایي د هټلر په آرمي ته جاسوسي وکړه او د دوی دا ځای ورته وښو او دوی چې دی نو هغه اته وانه کسان
پکې ګرفتار شو او په دغه وخت کې دې کومه ډایري چې لیکله نو هغه ډایري لیکله او دې خطونه لیکل به د کیټي په نوم باندې خو نور به هلته یخوده لکه څنګه چې د ملاره دا خطونه لیکو نو اګزیکټلي دغه قصه وه دا خطونه او هغه څیزونه به هلته کې پاتې کېده نو په دغې د دې هغه اته کسان چې کوم نو بالاخر هغه په دغه باندې د جاسوسۍ باندې ونیول شو او په هغې کې اووه کسان چې کوم دي نو هغه خو مړه شو سره د دې کیټي فرینک سوري د ایني فرینک صرف د دې پلار پکې بل شو اوټو نوم و د هغه نو هغه اوټو چې و نو هغه له هغه ګین ظلم چې کوم چا چې به دې له ډوډۍ او دغه راوړه سامانونه به دې اتو کسان راوړه هغه هم یهودي و نو دته هغه خطونه او ډایري ورکه او یوه کاپي او څه نور کاغذونه خطونه په هغې کې مسینګ وو خو د دې کهانۍ کې یو دننه یوه بله خبره ده چې د دې ایني فرینک مور چې وه نو هغه میرنۍ وه او د دې د هغې سره بیخي نه لګېده لکه د دواړو جوړ ښه نه و ملال یوسفزۍ خو ښه مور لکه میرنۍ مور میرنۍ نه ده خو دې ځای کې دا یو بدل څیز دی نو د هغې سره نه لګېده نو د هغې په دې ډایرۍ کې د هغې ذکر هم ډېر زیات دی او په بدو الفاظو کې دی میرنۍ خو زما په خیال چې په هره معاشره کې میرنۍ بس میرنۍ نو د ده پلار چې کله هغه ډایري او خطونه واخېسته او ویې کاته نو بس هغه جذباتي هم شو ابدیده هم شو او وی چې یاره ما خو چې کوم دی نو ایني فرینک د لور په حیثیت کې پېژندلې وه خو ما د یو مصنف او د لیکوال په حیث کې نه و پېژندلې کومه چې زما ډېره لویه غلطي ده او د هغې کفاره او کمپنسیشن به زه داسې کومه چې زه د دې نه دا یو کتاب جوړوم نو د هغې کتاب چې کوم دی نو بیا یې هغې هغه دغه خو برابر که خو په هغه وخت کې چې دی نو د هغې د پبلش کولو ته یو پبلشر هم تیار نه و ځکه چې چا به دا قسم څیز پبلش کولو هغه به نیوی کېدو هغه به جیل ته ورتولی کېدو خو ده یو څیز وکړو چې د دې کتاب نه ما په دغه وخت لکه بیا هم ما په خیال کې د ملي جګړو هولډو نو هغه بیا دغه کتاب خو هغه ولیکو خو د دې نه د هغه ډېرې خبرې ترې لرې کړې لکه مثلا دا چونکې لایټونه ولګوه لایټونه ولګوه لایټونه دا چونکې د 14 کالو ماشومه وه نو د 14 کالو ماشومي ظاهر دی چې په وجود کې څه چینجز راځي د ځوانۍ اثار راځي نو دې ټوټل هغه هم لیکلي وو د دې پکې چې کوم دی یو هلک سره داسې مواشقه وه نو هغه ذکر پکې هم او باقاعده د سیکس په باره کې پکې هم لیکلي د خپلې مور په باره کې هم ډېر څه لیکلي وو نو د ده پلار ته چې کوم دی نو هغه څیزونه لرې کړه او بیا یو پبلشر چې دی نو چونکې د نازیانو دغه ورو ورو کمېدو ده بیا یو پبلشر ورته تیار شو دغه کتاب شایع کو خو دغه څیزونه پکې نه وو خو د دغې لیکوال دلته چې کوم کتاب مرتب کو نو دې کتاب ته هغو سی ورژن نوم ورکړی دی لکه دا سی ورژن دی بي ورژن هغو هغې څیز ته ویلي دي چې د هغې په کاغذونو کې لیکلی شوي دی موجود دی او اے ورژن یې صرف ډایرۍ ته ویلی دی چې دا ډایري اے ورژن ده دا ورسره چې نور کاغذونه دا بي ورژن دی او دا بل چې دې څه جوړ کړی دا سی ورژن دی لکه هغه اوریجنل څیز نه دی کوم چې دا هغه اوریجنل هغه شیپ نه ښیي او لکه مطلب دا چې دغه سی ورژن چې کوم کتاب دغه شو او د هغې نوم هم داسې څه عجیبه غونته کې و زما په خیال سره چې لکه د دیوال نه شاته د هغه ډچ کې نوم داسې و چې د هیت اختر هاوش اختر شاته وایي هاوش چې کور ته وایي او هیت دی نو لکه د کور نه شاته په دې نوم باندې شاید کوم څیز په منظر باندې لکه دی نو مطلب دا چې د هغې نه بهر نو دغې د کور نه شاته په دې نوم باندې شایع شو هغه چې کوم دی نو د هغه وخت بیسټ سیلر بک او بیا په هغې باندې په هر وخت کې تر اوسه پورې فلمونه جوړېږي ډرامې جوړېږي او تر اوسه پورې لیکلې کېږي نو دا د ایني فرینک او د هغې د خاندان یو شارټ غوندې سټوري موږ د ملګرو سره دغه واده کړی و چې وایو دغه وه اوس د دې نه به وړاندې چې تاسو نو خیر دغه به پکې ووایو نه داسې مطلب زه به صرف دومره ووایم چې یاره نیدرلینډ لا اوس موږ د امسټرډیم نه وي وتي او تاسو خبره کوله چې یاره
څومره مطلب دا چې د هغې دریابونه دي روډونه او سړکونه هغه ټول هم پای کې دننه په سرنګانو په پټنلیو کې تللي دي. جی بالکل. بیا ما دا خبره وکړه چې تاسو سره د نیدرلینډ نه علاوه تاسو لکه په یورپ کې نور هم ملکونه ته تللي دي. زه چې دی نو جی اسرار خان زه لکه د ایټلي څخه ښارونه چې دي ما ډېر خوښ شوي دي. نو اوس که فرض کړه زه په هغې کې تا ته ووایم چې پیسا ښار نو پیسا د پیثاغورس په نوم باندې چې کوم دی نو جوړ دی دا ښار د هغه په نوم باندې دی او هغه کوم پیسا ټاور چې دی هغه کوم چې کوږ ټاور دی هغه تجربه کول هغه کشش ثقل والا او قصې بزو والا نو هغه ښار چې دی نو ډېر د کتو ځای دی په هغې کې چې ته کم ځای ته ورځې نو تا ته به یو تاریخ میلاویږي په هغې کې به تا ته صحابیان میلاویږي په هغې کې به تا ته مصوران میلاویږي لکه دا ډیوینچي غونډه کې لوی سړی هم په دغه ځای کې دی مصور او ځای په ځای باندې چې کوم دی نو یا د هغوی چې دی نو د پوره یورپ باندې چې چا قبضه کړې وه ګریبال دی نو د ګریبال دی تصویرونه او د هغه سټیچوز او په آس باندې سور او د هغه سره توره نو د هغې به درته باقاعده میوزیمونه میلاویږي د هغه به درته په یو ځای کې نو که زه تا ته ووایم چې دا ایټلي څونه مشهور ښارونه دي او څونه ښکلی چې کوم دی نو د هغې هغه د کتو ځایونه دي پکې تا به حیران شي لکه که فرض کړه چې کوم دی نو جنوبه ته لاړ شي ټورینو ته لاړ شي نو ته یو ځای د یو بل ځای نه چې دی نو په هغې کې زیات ستا شل پروګرامونه په یو ښار کې کېږي خو داسې خو نشي سړی کولی که نه یا به کوشش کوو چې د دغه سره مونږ کوم تصویران تاسو ایستلي دي. اوس که ته د سویټزرلینډ چې کوم دی نو ته دغه نه ایټلي نه سویټزرلینډ ته ځې او کوم سفر دی نو په هغې باندې ته سل پروګرامونه کولی شي. که ته چې دی نو زیو ریښته ورننوځې د سویټزرلینډ زیو ریښته نو په هغې باندې ته بې حسابه پروګرامونه کولی اصل زه دا راته وویل چې لکه په سویټزرلینډ په حواله باندې خلک وایي چې دا د دنیا جنت دی لکه نو تاسو خو دغه ملکونه کتلي لکه سویټزرلینډ تاسو چې کمپیر کوئ د نیدرلینډ سره یا د نورو ملکونو سره نو اصل لکه په قدرتي ښایست باندې د ټول نه ښایسته ملک ظاهره ده چې سویټزرلینډ چې هر څونه صفتو کې دا به کم وي اسرار یو وله قدرت وسن ورکړی او اوله خبره خو دا ده چې د قدرتي حسن او د نظارو نه مالامال دی. دویم د هغه ځای خلکو حکومتونو هغه داسې جوړ کړی دی چې هغې د قدرت هغه اوسن ته هغه چې وایي 4 چاند نو د هغوی ورته دویم چې 100 چاند لګولي لکه هغه یې خراب کړی نه دی زمونږ خدای خو په پاکستان کې ډېر اوسن را کړی دی قدرتي اوسن زمونږ نظارې یو د بله زیاتې دي خو که ته هغې ته سوچ وکړې نو زمونږ خلک چې کله زه په 1985 کې کمراډ ته لاړم نو دا د نیچرل بیوټي او شاهکارو بلکل لکه په هغه وخت که فرض کړه زه ډېر مس کوم زه یم چې یاره کاش چې زما سره د هغه وخت باقاعده ویډیو تصویرونه وی چې ما د نن د دې سره کمپیر کړی وی نو زمونږ خلک چې کله هلته ورسېده هلته کې د جشن کمراډ شروع شو نو بیا څه وشو چې نن لاړ شي دومره ګن دی هلته چې ته لاړ شي ټول ګن ځنګل کې چې د کمونو ریپرې پلاستیکونه وګتئ سیمې څښه کم چې ډبونه وو هغه په ټیشو د الوګانو او په هغې کې سپری کېږي او هغه سپری باندې چې دلته باران کېږي او هغه ځي سیند ته سیند کې چې کم ټراوټ میانو بوختات وو نو هغه پکې نافید شو ختم شو اصل دغه نه علاوه چې کوم کم ماته چې اوس دا مایننګ شروع دی مطلب دا دی چې په کمراټ کې یا په نورو هغه کې لکه د ټولو غرونو کې به موږ وایو چې کوم اوبه سیندونو ته راځي او مایننګ کېږي لکه مطلب دا چې بلاسټ کېږي کوم پارې کې بارود استعمالېږي یا دا کوم چې اوس دا د دې پاور پلانټ دپاره چې کوم دی دا کوم چې کوم جوړېږي په دې کې چې کوم دغه دا ماین ټول دغه د بارودو اوبو میکس چې کوم مسله کې شروع وکړه نو مسله ما خبره مې دا کوله چې زموږ مسله دا وه چې موږ قدرتي حسن په خپل حالات کې نه پرېږدو او نه ورته پرېښودو ته تیار یو زمونږ چې کوم دی څنګل دی نو موږ یې کټ کړو لرګۍ خرڅ کړو په هغې کې الوګان نه الګو ټماټر پکې نه الګو زمونږ غر دی نو هغه چې دی نو موږ چې لاړ شو دلته په دې دینځي کې چې کوم دي کې جاړې دا غرونه دا ټول غرونه خلکو په دې دغه نه دا سیټلمنټ روان دی هر سړي ونه وواله ونه وایي خو تبا کده چې غر دی نو مطلب دا چې په دغه سیستم باندې په دغه باندې ښایسته کوي په کرک کې د دنیا غرونه دي او خالي سره پراته دي چې څه 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 کوي کرک سوزي نو خبره مې د سویټزرلینډ د کوله سویټزرلینډ چې کوم دی اوس د زیورخ ډېر ښایسته ښار دی اسرار خان د هغې نه چاپېره غرونه دي د واورو غرونه
او د دې په دې میز کې په کیلومترو لوی چې کوم دی یو تالاب دی لکه نیچرل لیک دی دغه دغه ور نه اوبه راځي کنه دا اقوا اوبه دي او تکې سپینې اوبه هغې کې چې کوم دی نو هغو چاپېره ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی چې کوم ځای ته ودرېږي نو ته به وایې دا زه په پارک کې ولاړ یم بیا یې د هغې سره دا کړي دي چې ته پکې داسې ګرځې نو تا ته به ګرانه وي نو هغه ورته هغه فیري هلته کې ده یو د اوبو ورکوټ جهاز دی نو په هغې کې به ته ټیکټ واخلې او هغه به تاله د 1 ګنټې نه واله ته 3 ګنټو پورې چکر درکړي نو په تا به دا ټول ښار چاپېره وګوري ښه په دې ځای کې راته یو څیز رایاد شو او په کار ده چې ملګري کې خبر کړو مونږ چې دلته کومو ته هغه درمیانه سیکس وایو میډل سیکس ورته وایو او موږ ورته ډېر په سپک نظر ګورو نو هلته د دغې خلکو دومره حقوق دي څومره چې کوم دی نو چې د نر او د ښځې دي او دونه ورته چې دی نو د سروس او د امپلایمنټ او د دریم مخلوق لکه کم خلک دی لکه اجراګان وایو زمونږ خدا پالتو خلک دی بالکل زمونږ هغه به څه کوي هغه به چېرته ډانس کوي دلته په پېښور کې خو ژوندی پرې نه او سوال به کوي او بیا چې د بل لاس ورسي هغوی هغه مطلب ترې نه پوره کېږي جو مړی زه مونږ چې په دغې فیري ته ور وختو نو چې چا پکې هغه خلک انټرټین کوه خوراک یې وله ورکوه نو هغه پکې دقه کس او دونه خوش اخلاقه او دونه په طریقه د هغه ډیل چې مونږ پې چپس ویپس راوغوښته د خوراک نو چې راغی نو داسې واپس چې کله هغه پیسو پیمنټ ورته کېږي نو وی ستاسو دپاره وي دا ډېر په خندا په خوشحالۍ وي ستاسو له نور څه خدمت وکړم دغه پرته ستاسو د خوراک پوره انداز داسې دلته خو زمونږ هغه چې کوم دی نو ورته هغه هلک په درته هم که پیسې دې ور نه کړي نو په داسې نظر ورته ګوري لکه تا چې ته خوراک نه کړی کنځل بس هلکه دغه پرې دغه د چپس خو د ذکر مه کوه راډیوګان په 200 په 500 روپۍ ډالۍ لګېدلې ده هلته به ډېره ګران او ښځه هغې په پیسو کې که نه من دپاره خو دلته کې مطلب دا چې مسله ده بهرحال زمونږ مثلا چې اصرار باندې په یو پلیټ چپسو باندې دلته کې یو پرولو خیر دغه دی دا هلته خو مطلب د هغې پیسې موږ د پاکستانو کې ضرب ورکوو مګر خو بیمروله خلک نه خیر خلک خو هوښیار هم خو اکثر دا کلیوال دا چې په خلکو باندې ډوډۍ خوري موږ د سعودي عرب خلک لاړو چې واپس به راغلل ډېر خوار شوی وو نو خلکو به وویل عمره اصل خیر ګران عبادت دی خو چې هلته به خلکو خوراک اخیستلو ضرب بیا ورکړو وی په یو ریال ډوډۍ لکه مطلب زما یو ملګری خپل زوی غوښتی و هغه هلته کې چې ته خبره کوله که نه نو هغه زوی دی نو یاره خو چې څه به مې ول راواغځوي چې دا په څو ریاله چې وایي چې په 2 ریاله چې لرې کبره دا څوک خوري په 2 ګرانه په 2 روپیو نو ما ته یې وایي چې یاره ما وایي چې د ولږې نه به مړ شي وبېلېږو ځکه دغه مسلې بهرحال دا اپیزود به په دې ځای باندې ختموو بیا به چې کوم د یورپ د نیوزیلینډ او نیدرلینډ سره مطلب دا چې د نورو ستاسو د سفر د ښایسته لمحات چې کوم هغه به خپلو ملګرو سره د خپلو ناظرینو سره چې کوم شیر کوو انشاءالله او زه دا هم یو کیسه راله چې د ملال یوسفزی په بیت باندې چې کوم څیز کېدو لکه یو بل کردار هم د مخکې نه موجود و نو د هغې چې کوم ذکر نه وشو د دې ذکر سره موږ د خپلو کتونکو نه اجازه اخلو د الله په امان سلامونه